बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګرانو محصلینو، مخکې لیکچرونو کې موږ او تاسو متوسط غږ یا میډل ایر باندې خبرې وکړې. دې لیکچر کې موږ او تاسو په داخلي غږ یا انټرنل ایر باندې خبرې کوو. انټرنل ایر چې د خارجي او متوسط غږ په نسبت باندې په ډېر داخل کې پروت دی او یو هډوکی چې د ټیمپورل بون په نوم باندې یادېږي په هغې کې موقعیت لري. داخلي غوږ زموږ او ستاسې د لیبرینت په نوم باندې هم یادېږي او لیبرینت په اصل کې هغو کانالونو ته ویل کېږي چې هغه ډېر تاو راتاو شوي اوسي یا پیچیده یا مغلق کانالونه اوسي. نو په همدې خاطر باندې موږ وایو چې لیبرینت یا انټرنل ایر چې دی دا د یو تعداد کانالونو څخه جوړ شوی دی چې دا کانالونه ډېر مغلق دي یا تاو راتاو دي یا ډېر پیچیده دي او همدارنګه د یو تعداد کیسهګانو یا خالیګاو څخه جوړ شوی. یا که په لنډ ډول سره زه وایم چې انټرنل ایر یا داخلي غوږ یا لیبرینت چې دی د جوړښت له نظره د دوو ساختمانو څخه جوړ شوی چې یو ته یې موږ او تاسو کانال وایو، کانالز، چې دا کانالونه چې دي دوی ډېر تاو راتاو او پیچیده دي. او بل ته یې موږ او تاسو خالیګاوې وایو، خالیګاوې یا کیسه ماننده ساختمانونه. نو د جوړښت له نظره دوی ډېر مغلق ساختمان لري. نو په همدې خاطر باندې دې ته موږ او تاسو د لیبرینت کلمه هم استعمالوو. که چیرې موږ او تاسو د ساختمان له نظره انټرنل ایر وګورو نو دا د دوو قسمه جوړښتونو څخه جوړ شوی دی یا د دوه قسمه ساختمانو څخه جوړ شوی چې یوه یې هډوکینه برخه ده او بله یې چې ده غشایي برخه ده. یعنې داخلي غوږ چې دی د جوړښت له نظر د دوو طبقو څخه جوړ دی یا د دوه ساختمانو څخه د دوه قسمه ساختمانونه دي چې یو ته یې اوسیوس لیبرینتس ویل کېږي یا د نوم نه معلومیږي اوسیوس هډوکي ته ویل کېږي او لیبرینت تاو راتاو یا مغلق ساختمانو ته ویل کېږي. او دوهمه طبقه یې چې ده هغه د غشایي لیبرینت یا ممبرانوس لیبرینت په نوم باندې یادېږي. اوس نو په دې شکل کې هم تاسو ته ښکاره کېږي چې دغه شین رنګ باندې چې تاسو کوم ځایونه ګورئ لکه دا شو یا دا ساختمانونه شو دا د بوني لیبرینت یا د اوسیس لیبرینت یا د هډوکینې برخې څخه جوړ شوي دي. او په دغه تقریبا زړبخن شکل باندې چې تاسې کوم ساختمانونه ګورئ دا د ممبرانوس لیبرینت یا د غشایي لیبرینت څخه جوړ شوي دي. راځو ډاکټر صاحبانو لومړی موږ او تاسو اوسیوس لیبرینت وایو او بیا ورپسې به ممبرانوس لیبرینت وایو. که چیرې اوسیوس لیبرینت موږ او تاسې وګورو د جوړښت له نظره یو اوسیوس لیبرینت چې دی دا د دوه قسمه ساختمانو څخه جوړ شوی دی چې یو قسم ساختمانونه یې مخکې موږ او تاسې ویلي چې هغه کانالونه دي، کانالز دي او دا کانالونه چې دا د هډوکو نه جوړ شوي دي. نو د اوسیوس لیبرینت یوه برخه چې ده دا کانالونه دي یا کانالز ورته موږ او تاسو وایو. او دوهمه برخه چې ده د اوسیوس لیبرینت هغه خالیګاوې دي چې مخکې ورته موږ او تاسو ویلې کیسه ماننده ساختمانونه یا خالیګاوې. نو معنا ده چې دغه د داخلي غوږ ډېره زیاته برخه چې ده هغه د اوسیوس لیبرینت یا د هډوکینې برخې څخه جوړه شوې ده چې زیاتره د کانالونو او د خالیګاو په شکل باندې موږ او تاسې ګورو. کانالونه چې کوم په اوسیوس لیبرینت کې موږ او تاسې ګورو د هغوی په منځ کې یوه مایع پرته ده. د دې کانالونو په منځ کې خالیګاوې دي او د خالیګاو کې یو مایع جریان لري چې دې مایع ته موږ او تاسو وایو پیری لیمپ. پیری لیمپ پیری شاوخوا ته ویل کېږي. پیری یعنې د کانالونو په شاوخوا کې دا مایع پرته ده او دا شفافه مایع ده. نو په دې خاطر باندې ته موږ او تاسو پیری لیمپ وایو. او دغه پیری لیمپ چې پر د کانال په دې منځی کې جریان لري کوم سپیس کې چې دا پیری لیمپ جریان لري هغې ته موږ او تاسو د سپیس یا د خالیګاه ته موږ او تاسو وایو پیری لیمپاټیک
سپیس ورته موږ تاسو وایو. نو اوسیوس لیبرینت چې دوی د کانالونو درلودونکي دي او په کانالونو کې مایع پرته ده او دغه مایع چې په دې کانالونو کې چریان لري په دې کانالونو کې دغه مایع ته موږ تاسو پیری لیمفوید چې په دې شکل کې تاسو ښکاره کیږي او همدارنګه دلته چې دغه کوم سپیس موجود دی چې په کوم کې چې دا مایع جریان لري هغې ته موږ تاسو پیری لیمفاټیک سپیس یا مسافه وایو. که چیرې موږ تاسو د ساختمان له نظره اوسیوس لیبرینت وګورو د جوړښت له نظره دا د 3 قسمه ساختمانو څخه جوړ شوی دی. لومړنی ساختمان چې تاسو وګورئ یو وسیع ساختمان دی یا یو پراخه ساختمان دی چې هغې ته موږ تاسو ویسټیبول وایو. وګورئ ډاکټر صاحبانو دغه ویسټیبول یا دا پراخ ساختمان چې په دې کې تاسو ته ښکاره کیږي دا ویسټیبول یا دهلیز چې ورته موږ تاسو وایو دا د اوسیوس لیبرینت یو وسیع او پراخه برخه ده چې د دغه اوسیوس لیبرینت وحشي طرف چې دی یا وحشي برخه چې ده یا وحشي جدار چې دی دا د متوسط غوږ سره ارتباط لري چې دلته راوند وینډو هم تاسو ته ښکاره کیږي او په وحشي برخه کې د دوی میډل ایر یا متوسط غوږ پروت دی. نو یو ساختمان چې په اوسیوس لیبرینت کې موجود دی هغه د ویسټیبول په نوم باندې یادېږي یا دهلیز ماننده ساختمان. دوهم ساختمان چې په اوسیوس لیبرینت کې پروت دی هغه کانالونه دي یو تعداد کانالونه دي چې دغه کانالونه چې دي نیمه دایروي دي. نیمه دایروي معنا ده چې د دې څخه شروع شوی دی دې څخه دا کانال شروع دی او تر دې پورې دی. نو په همدې خاطر دې ته سیمی سرکولر کانال ویل کېږي. سیمی نیمایي ته ویل کېږي او سرکولر دایروي ته ویل کېږي. نو دلته چې کوم کانالونه دي سیمی سرکولر کانالونه یا سیمی سرکولر ډکټونو په واسطه یو د بل سره نښلي دي دغه سیمی سرکولر کانالونه چې دي په 3 ډوله باندې دي چې یو ته موږ تاسو وایو قدامي کانال قدامي کانال یا انټیریر سیمی سرکولر کانال او بل ته موږ تاسو پوسټیریر سیمی سرکولر کانال ویل شي چې په دې کې تاسو ښکاره کیږي او دریم ته موږ تاسو لیټرل سیمی سرکولر کانال ویل شي. انټیریر سیمی سرکولر کانال چې دی دا د فرانټل سیمی سرکولر کانال په نوم باندې هم یادېږي. که زه دلته اف ولیکم تاسو ورته په ځینو کتابو کې به وګورئ چې د فرانټل سیمی سرکولر کانال په نوم باندې هم یادېږي. پوسټیریر سیمی سرکولر کانال چې دی دا د سجیټل سیمی سرکولر کانال په نوم باندې هم یاد شوی دی. نو کولی شئ چې تاسو ته سجیټل هم ولیکئ. لاترل سیمی سرکولر کانال چې دی دا د هوریزنټل سیمی سرکولر کانال په نوم باندې هم یادېږي. دا 3 وړه کانالونه چې تاسو ته په دې کې ښکاره کیږي یو کانال یې دا دی چې لاترل دی یو کانال یې دا دی چې پوسټیریر موږ تاسو ته ویلي او یو کانال یې دا دی چې انټیریر ورته موږ تاسو ویلي. دغه هر یو کانال په دې بل کانال باندې عمود شوی دی یا عمودي موقعیت لري. دا کانال یې تاسو وګورئ داسې تللی خو لیکن په دې پوسټیریر سیمی سرکولر کانال باندې عمود دی. لاترل سیمی سرکولر کانال که چېرې تاسو وګورئ دا هم په پوسټیریر باندې دی. پوسټیریر سیمی سرکولر کانال که چېرې تاسو وګورئ دا په انټیریر باندې دی. نو هر یو کانال په بل کانال باندې عمودي شکل لري او هر یو کانال چې دی په خپل نهایي برخه کې یو متوسع یا پراخه برخه لري چې دغه پراخه برخه ده او دا پراخه برخه ده او دلته هم دا پراخه برخه ده چې د پراخه برخه ته یا د متوسع برخه ته موږ تاسو
امپولا ویلی شو. یعنی هر یو کانال چې دی په خپل نهایت کې یو دانه امپولا دلته لري، یو دانه امپولا دلته لري او یو دانه امپولا دلته لري. همدارنګه په شاتنوي برخو کې هم متوسع برخې یا امپولاګانې موجودې دي. هر یو کانال چې دی د دهلیز سره د دې دهلیز سره هر یو کانال چې دی د یو سوري په واسطه باندې نښتی دی، یا هر کانال چې دی دهلیز ته د یو سوري په واسطه باندې خلاصیږي. نو 3 کانالونه دي او 6 نهایت لري، نو 6 سوریو په واسطه باندې باید دهلیز څخه خلاص شي. خو انټیریر او پوسټیریر سیمی سرکولر کانالونه چې دي دوی په یو برخه کې دواړه په یو سوري کې خلاصیږي. نو په همدې خاطر باندې درې واړه سیمی سرکولر کانالونه چې دي د 6 سوریو په ځای باندې په ویسټیبول کې د 15 سوریو په واسطه باندې ویسټیبول ته خلاصیږي. یعنی دوی دغه خپل مواد چې دي چې دوی په داخل کې مخکې موږ تاسو ویل چې د پیریلم په نوم باندې یادېږي، دغه مواد چې دي د دوی په واسطه باندې دغه سوریو ته د 15 سوریو په واسطه باندې ویسټیبول ته خلاصیږي. راځو موږ تاسو د ویسټیبول او کانالونو څخه وروسته دریم ساختمان وایو د اوسیوس لیبرینت چې د هډوکي نه جوړ دی چې هغې ته موږ تاسو حلزون وایو یا ورته کوکلیا ویل کېږي. کوکلیا یا حلزون چې دی د ډېرو مهمو ساختمانو د جملې څخه دی. دغه حلزون یا کوکلیا چې موږ تاسو وایو چې د انټرنل ایر ډېر اساسي برخه جوړوي، دا د دهلیز په قدام کې موقعیت لري. تاسو وګورئ چې دغه ویسټیبول یا دهلیز او د هغې په قدامي برخه کې دغه حلزون یا کوکلیا ساختمان موجود دی. او د دې شکل کې چېرې تاسو وګورئ مخروط په شانتې دی یا مخروطي شکل دی چې دا قاعده یې چې دا ډېره زیاته پلانه ده او نهایت یې چې دی دا نازکه دی. اوس که چېرې موږ تاسو د حلزون یا د کوکلیا د غوږ وګورو د جوړښت له نظره دا د 2 قسمه ساختمانو څخه جوړ شوی چې یو ته موږ تاسو ویلی شو موډیولس یا د حلزون محور یا شاوخوا، دې ته موږ تاسو موډیولس ویلی شو. او بل ته موږ تاسو ویلی شو د دې حلزون یا د کوکلیا تاو راتاو ساختمانونه یا تاو راتاو قناتونه یا ډکټونه چې هغې ته موږ تاسو وایو اوسیوس ډکټوس کوکلیارس. نو کوکلیا چې د جوړښت له نظره د 2 ساختمانو څخه جوړه شوې چې یو ته موږ موډیولس وایو او بل ته موږ تاسو اوسیوس ډکټوس کوکلیارس وایو یا قناتونه وایو. موډیولس چې دی یا محور د دې حلزون چې دی یا د حلزون شاوخوا چې ده دا په اصل کې اسپنجي ماننده ساختمان دی او په دوی کې عصبي الیاف یا نرف فایبرز ارتباط قرار لري. په ډېر شمېر سره عصبي فایبرونه یا نرف فایبرز چې دي په دې کې شتون لري. د دوی په شاوخوا کې یا د کوکلیا په محور کې په زیات شمېر سره عصبي الیاف شتون لري چې زیاتره اتم عصب دلته په دې کوکلیا په شاوخوا کې یا په موډیولس کې قرار لري چې مخکې پې موږ تاسو خبرې کړې وې چې د ویسټیبولو کوکلیارس په نوم باندې هم یادېده. همدارنګه یو تعداد عصبي عقدات هم دلته شتون لري دوی په شاوخوا کې چې هغې ته موږ تاسو سپایرل ګانګلیون وایو. چوندا تاو راتاو یا مارپیچ شکل لري نو هغه ګانګلیونونه چې دلته موجود دي هغې ته هم موږ تاسو سپایرل ګانګلیون ویلی شو. دغه سپایرل ګانګلیون چې دي او دغه شاوخوا چې عصبي فایبرونه دي دوی په موډیولس کې شتون لري. دوهم ساختمان چې موږ تاسو وایو اوسیوس ډکټ دی یا اوسیوس ډکټوس کوکلیارس دی. دا په اصل کې د 2 غشاګانو په واسطه باندې په 3 برخو ویشل کېږي چې هغه غشاګانې چې دي یو د بسیلر ممبران په نوم باندې یادېږي او بل ته موږ تاسو ویلی شو ویسټیبولر ممبران. نو د ویسټیبولر ممبران او د بسیلر ممبران په نوم باندې
دغه ډکټونه د حلزون چې دي یا د قناتونه چې دي یا اوسیوس ډاکټس کوکلیارس ورته موږ او تاسو وایو دا په دریو ساختمانو باندې بدلېږي چې یو ته موږ او تاسو وایو سکیلا ویسټیبولای اوسیوس ډاکټس کوکلیارس یو برخه د ډاکټس چې دا هغه د سکیلا ویسټیبولای په نوم باندې یادېږي دوهمه برخه چې دا هغه متوسطه برخه ده یا سکیلا میډیا ورته موږ تاسو ویلی شو یا ورته تاسو کوکلیر ډکټ هم ویلی شئ او دریمه برخه چې دا بیرونی برخه ده چې دې ته موږ تاسو سکیلا ټیمپانی ویلی شو نو ما تاسو ته عرض وکړه چې کوکلیر د جوړښت نظره د دې دوه ساختمانو څخه جوړېږي چې یو یې شاوخوا محور یا موډیولس دی او بل یې اوسیوس ډاکټوس کوکلیارس دی چې اوسیوس ډاکټوس کوکلیارس د دوه غشاګانو په واسطه چې بزیلر ممبران نومیږي او ویسټیبولر ممبران د دوی په واسطه په دې دریو برخو ویشل کیږي چې یو ته سکیلا ویسټیبول ویل کیږي دوهم ساختمان ته موږ او تاسو سکیلا میډیا وایو یا متوسط ساختمان ورته وایي او دریم ساختمان ته موږ او تاسو سکیلا ټیمپانی ویلی شو دا و د داخلي غوږ لومړنی ساختمان چې د اوسیوس لیبرنت په نوم باندې موږ او تاسې یاد